زلزلې را روانې دي جناب. دا د ما خبره نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وینا ده. حضور پاک فرمایي چې د قیامت په نښو کې یو نښه ده د تکثر الزلازل، زلزلې به زیاتې شي. او قرآن شریف دا آیت چې مې وی بعضې علما وی دا خو د قیامت دروازې هغه زلزله ده چې د قیامت په میدان کې به یو زلزله راشي. یو مثال الله ورکوي. یا بعضې خلک چې هغوی د ماشوم لتي ورکولو وخت کې مړه دي، یا کمې ښځې چې هغه په حمل کې مړه دي، په دغه حالت کې به دوی الله جمدي کوي او د زلزلې سره به دا قصه کېږي. لیکن بعضې علما وی چې نه، هم سختر وزدار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ رب العالمین آدم علیہ السلام تب آواز کی، اے آدم راشا دا اور لخکر جدا کا، اور تا چکم لخکر دی ربوی آدم علیہ السلام تا جدا کا. حضرت آدم علیہ السلام برپیگی اللہ دا اور لخکر سمر دے سے جدا کم، وی دا ہرو زرونا یو کم زر جدا کا اور دا. یو روایت کې داسې راځي، په بل روایت کې راځي چې په هرو لسو زرو کې یو جنت ته جدا کو، دا یو کم لس زره دوزخ ته جدا کا. اوهو صحابه په جړا شو، صحابه په جړا شو چې دا یو پکې بچ کېږي چې دا بلا څوکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما جاړې، وی دا شمیر به خدای په یاجوج او په ماجوج پوره کوي، هغې کې به دا شمیر الله پوره کوي. او په مخکې قومونو چې زموږ نه مخکې کم خلک کافران تیر شوی دی، په هغوی به دا شمیر پوره کوي. او بیا نبی علیہ السلام وفرمایل وی د دې نور مخلوق په مقابله کې تاسو دومره یې لکه د یو سپین غوی په شا کې چې یو تور داغي. ډېر لوی مخلوق د ستاسو نه علاوه دا شمېر به خدای په هغې باندې پوره کوي. نو صحابه بیا څه ناڅه خوشحاله شو. هغه به هم زلزله راځي، غرض به راځي. او دې وخت کې بعضې علما وایي چې د دې آیت نه د قیامت نه مخکې زلزله مراده ده. ځکه قیامت چې راځي د قیامت زلزله ته وي نه را مراده. ځکه د قیامت چې کوم وخت کې راځي نو هغه وخت کې به ماشوم نی، خلک به ټول بالغان. هغه وخت کې به د ښځې په ګېډه باندې بچي نی، ښځې به ټولې شنډې شوې وي، ماشومان به نه کېږي. او چې څومره خلک دا به بالغاني، د قیامت د راتلو وخت کې به نابالغه نی، ټول به بالغان وي. دا د قیامت نه مخکې دا خطرناکه زلزله ده. او یو حدیث پاک کې راځي، الله دې مونږ وساتي، وی دغه زلزله چې کله راشي که نه، دا زلزله نو وی د ښار دا خلک به دې بانډو ته منډې کړي، ځنګلونو ته به منډې کړي، او د ځنګل درندګان به ښارونو ته را منډې کړي. دا چې څومره زمري دي او دا څومره شرمخان دي او دا څومره اتیان دي، دی به په ځان نه پوهېږي، دی به ښارونو ته را منډې کړي. ګډې چیلې او څاروي شرمخان به یو ځای سرېږي. اوهو دا څه وشو، په یاد په ځان به نه پوهېږي. او د حاملې ښځې نه بچې غورځېږه، او چې پی ورکوي بچې لاندې غورځوه، یو شور به، یو منډه به، یو غوبل به. زمارونو دا د خدای طاقت دی، د خدای قدرت دی. الله ته دا ټول مخلوق داسې دی، داسې لکه ما او تا ته میږي نه هم زیاته. ما او تا په میږي دونه طاقت نشته او دونه قدرت نشته چې میږي په دې لاس کې پروت دي. په دې دونه طاقت زموږ نشته لکه څومره چې خدای په دې ټول مخلوق طاقت لري. یو آن سره، یو ټک سره چې فیصله وکړي.